زما چې وادو ما ته اوس هم یاد دي یو جوړه جامې وې سپین کمیس مې او سپین نه د بوسکي کمیس و زیړ غوندې او د سان پر تکو یو جوړه اوس هم چې د سړي وادي درې څلور جوړې نه و نه نیم خبر خو عموما عام دوه درې جوړې به وي ماسکټ دا او د ښځې خپل واده خو چې توبه وباسه په 1 لک یو نیم لک روپۍ یو جوړه ده او یا زره اتیا زره خو دا چې کومې بلا شیشه کې د دې جوړې 1 لک یو نیم لک جوړه او بیا دا چې ودیږي د هغې خو 5 صندوقه پرېږده هغه خودي دي او چې کومې عامې دي چې ته ترور د ماما د لور چې ته تور ته تورې ختلي او لرې رشته داري یې وي هم درته وایي نه ماله به جامې لې حواله جوړه دا چې شته وي دا خلکو لیدي دي خلکو لیدي ولې خلکو نظر د کفر دی چې پې لګېدلی نه دا خلکو لیدي دي دا یو د واده جوړه یو دا ښځې خو به راته قار یې لکه مولانا صاحب صاحب خو ګزاره کوه اوس ما پسې دلته راونغلي دا یو د واده جوړه یو د نکریزو جوړه یو د ولیمې جوړه یو د خپېرتې یو د خپېتنګې روڼی والا دا دومره جوړې او چې معمولي خبرې ډاکټر له منډه ځغلاوه پلار کله د موټر ولاړې میوه راوړه او واخله چې څه غواړې وله مونږ راوړو که نه راوړو هلک او په دې کې مو زموږ حقوق نشته حق څه ته وایي کور کښېنه ښه بالغ ته ډډه ووایه د کور سرداره تا نه اسلام د کور سردانه جوړه کړو دا مردارې ښځې دي په خپله ګټي شریعت وایي کښېنه چې واده وي پلار به یې دله ګټي او چې واده شي خاوند به یې دله ګټي او بچي به یې دله ګټي او چې واده نه نو رحمت یې په کور کې لور رحمت ته رحمت او چې کله واده شي نو بیا به مور شي نو د مور د خپو لاندې جنت څومره لوی حیثیت تاله شریعت درکړی او ښه ډډه ووه اډر کوه راوړه تور باټینګان که دا مخ یې خدای مردار کړي بنګلې نه کچاق وخه او نریق وخه او غټق وخه او دا راوړه غریب نه به خولې بیږي ګوټ نه به راغلي او طالبان سره وړي جامې جوړې ماما د دوی واده ټول دله پوره کوي ډاکټر هر څه پوره کوي غریب دله کور جوړوي هر څه یې دله برابر کړي پخوانی ښځو غریبانانو به صوباړي ول اوس یې ته مشینونه یې ښودي په دې کې هم دا بعضې مردارې وي زموږ حق اسلام کې